حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی کمی گیڑی تا چی حرام یونونی لاڑا اللہ تبارک و تعالی ددغی انسان سلوی خورز یو عبادت نقبلی یو عبادت اللہ تبارک و تعالی ددغی انسان نقبلی کم گیڑا کچ حرام نونی پرتوی حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من اکل طیبا چاچ حلال روزی اخوڑلا خپل رزق حلال کو دویم نبی علیہ السلام فرمائی وعمل فی سنت فسنت باندے عمل کو او درم نبی علیہ السلام فرمائی وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ خلق دخپل تکلیفون محفوظ اساتو چاہتے تکلیف ورنکو نبی علیہ السلام فرمائی دخل الجنہ دا انسان جنت داخل شو دا جنتی انسان دے نو دا حدیث الفاظ دیر زیاد مختصر دی خوکو اوکتشنو دا دیر وسیع معنی لري دیر لوی معنی لري پاگے کی اول سیز بیان کرے دے من اکلت طیبا چاچ حلال روزی اخوڑلا خپل روزی حلال اکڑلا زکه چې ستا روزی حلال نه و حرام و الله تبارک وتعالی ستا یو عبادتم نه قبلی بیا زکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی کمی ګیړې ته چې حرام یونونی لاړه الله تبارک وتعالی د دغه انسان سلوي خورز یو عبادت نه قبلی یو عبادت اللہ تبارک و تعالی دغه انسان نقبل کم گڑا کچ حرام نونی پرتوی ادیو جن نبی علیہ السلام فرمائی من اکل طیبا چاچ خپل روزی حلال کڑا د تمام عبادات دارو مدار دا په حلال روزی باندې روزی چې دی حلال و د دې ډېر زیات فائدې دي او د حرام روزه ډیر زیات نقصانات دي یو نقصان خو دار چې الله د عبادت نه قبلې روزي دي حرام او الله تبارک وتعالى دی یو عبادت هم نه قبلې په دنیوي نقصانات کې اول نقصان دا دی چې ستا به صحت خراب وي کم سړی چې حرام خوري تاسو وګورئ پاک قسمه قسم مرضونه وي قسمه قسم مرضونه پې لګېدلي په خپله به هم صحت خراب وي دویم چې کم حرام روزي دی په کومو بچو باندې خورئ دغه بچي به د تابعدار نه دا بچي چې رالوی شي دی خو د دې بچو دپاره حرامه کوي که نه خو دا بچي به د ده تابعدار نه دا بچي به د ده نافرمانه وي د دې بچو د لاسه به دی ډېر بېعزته ورځ تېروي ډیر په تکلیف پیدا دی بچو د لاسه کم سړی چې په خپلو بچو باندې حرام روزي وخوروله درېیمه دا دی چې د ده کور والا د ده بیبي به نافرمانه وي ځکه هغې بیبي ته یې پته ده چې دی د الله نافرمان دی نو په داسې انسان باندې بیا زه څه کومه د دغې ښځې په زړه کې بیا د دې خاوند عزت هم نه وي چې کومې ښځې ته پته ولګېده چې زما دا خاوند حرام خور دی نو د داسې ښځې په زړه کې بیا د خاوند عزت نه پاتې کېږي نو درېیم نقصان یې دا دی چې ښځه به هم څه وي نافرمانه به وي نافرمانه نو د حرامې روزې ډېر زیات نقصانان دي په خپله به هم خرابي اولاد به دې هم نافرمانه وي ښځه به دې هم نافرمانه وي په معاشره کې به دې هم څه عزت نه وي او حلال روزی چې دی خوړله الله تبارک وتعالی به دی عبادات قبلی یو نقد فایده داده عبادت به دی قبلیږي دویم دا روزی به لږه وي خو زړه ته به دی سکون وي آرام وي چین به وي خوشحاله به په د خپلې روزۍ باندې
اگر چې لګه د حلاله د ته به پې رضای خوشحاله به ضمیر به دې مطمئني. نو اول خبره نبی علیه الصلاة والسلام دا کړې ده من اکل طیبا چا چې خپل روزي حلاله کړه حلال روزي وخوړله. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وعمل فی سنت چا چې په سنتو باندې عمل کو عمل. ځکه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل په آخر زمانه کې چې زما امت به د فساد نه ډک وي ډک په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه د سلو شهیدانو د سلو شهیدانو نبا په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري. څومره لوی ثواب دی. په اخیره زمانه کې په سنتو باندې به عمل کول ډیر زیات ګران شي دا ځکه دومره ثواب لري. تاسو وګورئ کنه ګیره سنت طریقه ده. نن سبا ګیره هر سړی پرېښودی شي نشي پرېښودی. دې فتنو په دور کې هر سړی ګیره نشي پرېښودی. دا د هر چا کار نه دی. دا ډېر ګران کار دی. دارنګې هغه نور سنت خو پرېږده په منظورو پسې چې کوم سنت و هغه خلک کوي فرض کې او د جومات نه تښتي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما امت په فساد کې گرفتار شي په ګناهونو کې گرفتار شي په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه څومره ثواب چې سل شهیدان لري. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه چې خلق محفوظ شي د تکالیفونه د تکالیفونه محفوظ شي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ژبې نه محفوظ وي او د لاسو نه محفوظ وي. نور مسلمانان د ژبې د تکلیف نه محفوظ شي او د لاسو د تکلیف نه محفوظ شي. دا کامل مسلمان دی. مطلب دا دی مسلمانان خو ډېر دي خو کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان ته نه په ژبه تکلیف ورکوي او نه په لاس باندې تکلیف ورکوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه چې خلق محفوظ شي د تکالیفو د دنه نو دخل الجنه. دا صيغه نبی علیہ السلام په دې حدیث مبارک کې د ماضی ذکر کړی دا. مطلب دا دی چې دا سړی جنت ته تللی دی. د جنت ته تللی دی. داسې د جنت ته تللی یقیني دی. نو دا ډېر جامع حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا چا چې حلال روزي وخوړله. یوه خبره ځان یې د حرامو نه وساتو او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت په آخره زمانه کې د فساد دور دی خلک د سنتو نه نفرت کوي او د بیا په سنتو باندې څه کوي عمل کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه خلق د تکلیفونو نه محفوظ شو د ژبې د تکلیف نه خلق محفوظ وو د لاس د تکلیف نه خلق محفوظ وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دخل الجنه دا انسان جنت ته داخل شوی دی. دا جنتی انسان دی چې دا درې اعمال پکې موجود وي. الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.